السلام علیکم خپل ټولو درنو کتونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې السلام ملګرو مو سره د څانګې کومه وړه ماشومه ده نوم یې دی میمونه بیبي میمونه بیبي د درنۍ کوم کې ژوند کوي عمر یې 7 کاله دی خو د بیماري د وجې نه یې د عمر زیات لیدلی شي میمونه په دغه کم عمر کې د قرآن مجید ختم هم کړی دی او اوس په سکول کې هم سبا کوي او ډېره قابله وړکې هم دی میمونه د بیماري وجې نه اکثر دا یو دي کله والا ته ډېر زیات تکلیف وي د میمونې چې کومې ګردې دي د ګردو کوم فلټر دی هغه فیل دی اکثر داسې کومې هم اوبه څښي هغه د تشو په متیاز صورت کې نه وځي بلکې هغه اوبه د دې جسم ته د بدن ته ځي مور او پلار یا ورونه اکثر دې دا کوشش کوي چې ردي ته اوبه نه ورکړي دوی باندې همیشه دپاره د اوبو پابندي وي دا کې بیا ډېره هم تږي شي او ډېرې هم اوبه وړي نو دې ته اوبه د کاترو په صورت کې ورکولی شي د څاڅکو په صورت کې ورکولی شي میمونه ډېره کوشش کوي چې زه یو جام اوبه وڅښم زه یو ګیلاس اوبه وڅښم خو د ګردو د فلټر د فیل کونې وجې نه والدین دې ته د اوبو ورکونې اجازات نه ورکوي میمونه څه کله هم زکام ونیسي یا د دې ګالې خرابې شي یا دې باندې تبر وشي کوم هم صورت چې دې باندې راشي په هغه صورت کې د میمونه جسم بیا پړسوب کوي اوس هم که څه تاسو میمونه خور مطلب دا دی دا د دې پړسوب دی او څه کله هم دا یې لږې اوبه زیاتې وڅښي یا دې تبر وشي د دې پړسوب دومره زیات شي وزن یې دومره زیات شي چې میمونه پڅېدلی هم نه شي او دویمه خبره دا میمونه د پړسوب د وجې نه د زیات وزن د وجې نه بیا د دې پښې لاسونه دا هم درد شروع کوي اکثر د دې والد صاحب چې کوم دی په عام جومات کې امام دی په واړه جومات کې دا یې وس نه لري چې د خپلې بچي د ګردو علاج کوي ټول هغه خلک چې هغه واس لري هغه زکات خیرات ورکولی شي د میمونه په علاج کې موږ سره تعاون وکړي یا داسې ډاکټر یا داسې خلک په داسې هسپتال که چاته معلوم وي چې هغه کې د میمونې علاج پرې کېدلی شي نو موږ ټولو خلکو ته د تعاون کونې اپیل کوو چې د میمونه علاج کې موږ سره تعاون وکړو میمونه د هر یو سړي یوه بچي دی مطلب او د دې درد دا زموږ ټولو درد دی خدای دې وکړي هغه خلک چې هغه غواړي چې د میمونه په علاج کې موږ سره تعاون وکړي هغه موږ سره رابطه هم کولی شي او موږ سره د دې والد صاحب نمبر وپرېږدو هغه والد صاحب سره هم کانټیکټ کولی شي ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسئ